او تاسو به الله سبحانه وتعالى دا دین د قرآن د حدیث دا آواز دا به سچای سره رسوي، اس قسم خیانت به نه کوي. هغه لوی د اسمانونو رب اب زموږ تاسو کلک ملګرتیا کوي کړې ده په هر ځای کې چې ما د حق आवाज اوچت کړی دی. تمام خلې زما خلاف وي، حکومت زما خلاف وي، ایسیچو زما خلاف وي، عوام زما خلاف وي، او قسم پر رب د په آخره ورځ فتح الله ما ته راکوي او باطل الله سترګې ښکته کوي او الله یې شرموي او پریشان. نن مې دا خبرې ځکه وکړې چې زمونږ دا طلبات تلونکي دي، وخت یې مونږ سره آخري جمعه ده، نو لکه بیا به دي نورو مدرسو ته ځي او دلته لکه علم مونږ سره الحمدلله برابر شو. دی خو کې دي چې خوشاله وي ولا چې زه پسې سخت خفه کېږم، ځکه دی کې زمونږ داسې ډېر خواږه دوستان جوړ شو او ډېر رازونه او ډېرې خبرې او ډېره ناسته پاسته هم کړې وه. نو الله ګواه دی دیو پسې زه خفه یم او هر کال چې طالبان زما نه ځي او چوټیانې کېږي نو زه اکثر جاړم بې اختیاره، خو دې ته دا نصیحت کوم چې تاسو به د الله د دین سره خیانت نه کوئ او تاسو به د الله سبحانه وتعالی دا دین د قرآن د حدیث دا آواز دا به سچای سره رسوي، اس قسم خیانت به نه کوئ. هغه لوی د اسمانونو رب اب زموږ تاسو کلک ملګرتیا کوي کړې ده په هر ځای کې چې ما د حق आवाज اوچت کړی دی. تمام خلې زما خلاف وي، حکومت زما خلاف وي، ایسیچو زما خلاف وي، عوام زما خلاف وي، او قسم پر رب د په آخره ورځ فتح الله ما ته راکوي او باطل الله سترګې ښکته کوي او الله یې شرموي او پریشانه کوي. نو لکه دا طلبا او تاسو ته زوام چې تاسو به د حق په ویلو کې د پلار لحاظ نه کوئ، د زورور لحاظ به نه کوئ. دا حق د قرآن او د حدیث به وایې او د اخلاقو په دایره کې به وایې. رب العالمین به ستاسو امداد کوي، الله به ستاسو رزق فراخه کوي. او لکه دا یو مشهوره خبره ده چې یو دوه چرسیانو نو هغې پیسې ومونتې، یو وی چې یاره روټۍ پې اخلو ځکه چې وږي یو، بل وی چې چرس پې اخلو. نو دی هوښیار پکې وی چې یاره په دې پیسو باندې به چرس واخلو ځکه د رزق وعده الله کړې ده او د چرسو یې نه ده کړې. نو بدوی چې چرس پې اخلو رزق به الله راکوي، چرس الله نه راکوي، ځان مه کړو. نو دی پې چرس واغستو، داسې یو هوټل خواته لاړلو چې دغه دی به سایډ ته کینو زه ګورو به. بس یو خان سړی چېرته راغی او اډر ورکړو چې یاره کړایي هم راوړه او چکن هم راوړه او چاول هم راوړه، بس بل عزیزونه یاد کړو. بس چې میز څنګه ډک شو هر څه حاضر شو نو دې کې د ترنګ وشو چې د کور والا د اټ اټیک وشو او مړه شوه او ځان نه ورسوه. بس دا هغه تیار خوراکونه پریښي دي، یو ګاډی سټارټ کړ دی او کسانو ته وی دا وخوره او ما ته دوا کوي ولاړو. چرسیان رالو لکه ښه په مضبوطه طریقه باندې کېناستو، بس هلغټ ملغټ وروکانې پیو سر څه چې ورسې د پوزې لاندې کړل. نو لکه دا خبره هغه چرسیانو هم موږ ته وښوله چې د رزق خو زموږ رب ذمهداري اخیستې ده. د زه دا مثال ما تاسو ته مخکې هم درکړو چې دوه قسمه چرګاني، څه دا ملکیان چرګاني چې سار ورته ښځې کوړګۍ کولاو کي او راغر وي په دې پټو وروالوځي، په دې ټول چم کې خواري شي، څوک یې په کاڼو ولي، څوک یې په لوټو ولي، ماښام له ډکې ججورې کور ته راشي. دام یو قسم چرګان دي. او څه لکه کولانګي چرګان دي. کولانګي چرګ دې ته وایي چې لکه هغه مالک ترخ کې نیولي او په تلي کې وله داسې باجره ورکوي، بادام وله ورکوي، انډې ورته ورکوي او داسې پلي ورته ورکوي، ښه خوراکونه ورته ورکوي. نو دا عوام چې دي دا د الله ملکي چرګان دي، د دې دا رزق نوستې دي، دي به پسې منډې وایي، څوک به یې وقي څوک به یې رټي. او دا طالبان او عالمان دا په شان د کولانګي چرګانو دي، دي ته الله دا رزق د خلو ته راوړلی دی الحمدلله. او دا چې کوم دی نو ماړه وي په خېټو باندې، تاسو به الله اوږې کوي نه، تاسو به الله سبحانه وتعالی ماړه ساتي. خو چې رب تاسو سره دومره وفا کوي نو موږ به هم د خپل رب سره وفا کوو که انشاءالله. د هغه دین به داسې بیانو چې مړه فرشتې مو وي چې دا په ځمکه هغه ملا و، دا په ځمکه هغه ځوان و چې د الله د دین دپاره د هر باطل په سترګو کې د سترګې اچولي دي. او لکه د چې کوم دی نو د چا لحاظ نه دی کړی او د رب دپاره یې دوستان او دشمنان جوړ کړي. دا یو اهم درخواست دی چې تاسو به د قرآن د حدیث پیغام د عوامو ته رسوئ.